سورہ قصص شلم سپارہ آیت نمبر 63 مخکې آیت کې بیان چې نه هغه د دیو شو چې الله به دې ته وایي اواز به ورته وکړي چې زما هغه حصهداران او برخداران کوم ځای دي هغه راولې هغه حاضر کې دغه سوال په باره د شرک کې دی نننی آیت کریمه کې 65 نمبر آیت دی په دې آیت کې تپوس دی په باره د تابعدارۍ د پیغمبر کې چې تاسو ته پیغمبر راغلی و نو تاسو د هغه څومره تابعداري کړې وه د هغه مو څومره خبرې چې دی نو هغه منلې وې علما وایي قیامت کې د هر یو انسان نه 2 تپوسونه هغه به کېږي یو دا عبادت دی د چا کړی و یوازې او صرف د الله تعالی دې کړی و که څوک د ورسره حصهدار او برخدار ګرځولي دا به کېږي او دویم تپوس به دا کېږي چې تاسو ته کوم پیغمبر راغلی و نو د هغه مو څومره تابعداري کړې وه او د هغه مو څومره طریقې او حکمونه هغه په خپله زندګۍ کې راوستي دا به د هر یو انسان نه دا تپوس کېږي دلته هغه دویم تپوس چې نه ذکر کوي ویوم ینادیهم په هغه ورځ چې اواز به وکړي دې ته فیقولو نو ورته به وایي ماذا عجبتم المرسلین تاسو څه جواب ورکړی و چې نو پیغمبرانو ته یعنی څه قبولتیا مو د پیغمبرانو کړې وه د هغوی کار خو دا و چې راغلي و تاسو ته یې بیان کړی و تاسو څومره پورې د هغوی منلې وه او څومره پورې مو عمل کړی و په هغوی کې 2 قسمه خلک دي یو خو هغوی چې هغه د سر نه پیغمبر مني نه وایي موږ تا نه منو چې ته پیغمبر یې نو هغه خو دي جهنمیان دویم قسم هغه خلک دي چې پیغمبر مني چې دا زمونږ پیغمبر دی لکه موږ او تاسو اوس منو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمونږ پیغمبر دی زمونږ په باندې ایمان دی اوس موږ نه به تپوس دی چې تاسو خو پیغمبر منو د هغه مو څومره طریقې او څومره احکامات څومره حکمونه هغه کړي هم څومره زندګۍ کې راوستي فرض که 15 حکمونه کړي او 15 واړه مو زندګۍ کې راوستي که په 15 کې مو 2 راوستي 3 راوستي 4 راوستي تا تپوس به کېږي دا غټ تپوس دی ما او تعالی په خپله زندګۍ باندې سوچ پکار دی چې د دې سوال جواب ما تا سره شته د دې سوال به مونږ څه جواب ورکوو چې مونږ د پیغمبر څومره تابعداري کړې ده څومره هر سړی د خپل ځان سره سوچ وکړي زما زندګۍ کې او زما په ژوند کې او زما په کور کې او زما په بچو کې د پیغمبر څومره طریقې او څومره حکمونه هغه راغلي څه طریقې هغه خو داسې دي اگر چې هغې باندې هم ثواب میلاویږي دا نه چې نه میلاویږي چې هغې باندې نیوکه نشته لکه پټکې وتړه نو که دې وتړه خو ثواب به درته میلو شي که دې ونه تړه ګناهګار نه ټوپۍ دې په سر کړه بس کافي شوه خو څه حکمونه چې هغه کړي دي هغه چې نو لازم او ضروري دي حقه لازم او ضروري هغې کې زما په زندګۍ کې کم کم راغلی پښتانه وایي بیا پکې پرېوتې واله موږ ته خو ډېره ګرانه ده نو دې د وجې نه د اوس نه په خپله زندګۍ باندې سوچ وکړو او عزم دا وکړو چې زه به روزانه یو چې نو د پیغمبر حکم زده کوم یو به زده کوم ډېر نه خیر دی او هغه یو به بیا چې روزانه په خپله زندګۍ کې راولم نو چې دا 13 ورځې تېرېږي نو 13 احکامات هغه به مونږ زده کړي او هغه به زمونږ په زندګۍ کې راغلي دا څیزونه هغه د تپوس دي مونږ نه به تپوس کېږي ماذا عجبتم المرسلین فعمیت علیهم الانباء یومئذ پټ بشي په دې باندې خبرونه په دغه ورځ په هغه ورځ به بیا دي چې جواب نشي ورکولی جواب چا سره شته نه نو فهم لا یتساءلون د یو بل نه به تپوس هم نشي کولی خپل منځ کې به د یو بل نه ولې تپوس نشي کولی ځکه دته ځان هم معلوم دی چې دا کوم ورسره ګاونډی دی نه هم ورته معلوم دی چې سما کونه خو هغه هم کول کړی نو د هغه نه زه څه تپوس وکړم یا دویمه دا ده چې هیبت به دومره راشي
د جواب د نشواري د وجې نه هغه هیبت او هغه یره به دومره راشي چې دی بیا د هېچا نه تپوس نشي کولی، خوله به یې بند دی. کله چې دا رعب په انسان راشي د ده نه یادې خبرې هغه هم هېرې شي، هغه بیا نشي کولی. نو فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون. یاره طریقه به صحیح دې نه به وضو څنګه چې شرک یې کړی نه هم جهنمیان دي، پیغمبر یې نه دي منلی نه هغه به هم جهنم ته ځي، بچو به سي. د بچو طریقه توبه وباسه، اما من تابه، د زړه نه توبه وباسه. یو توبه زمونږ ده که نه وګونو له ګوتې اوس یا الله توبه یا الله توبه، دا زمونږ توبه نه. توبه دا نه پکې غوږونو له ګوتې وړل شته او نه پرې خوله باندې چې دا توبه ټکې ویل ضروري دي. نه، کم کارونه ګناهونه چې کوو په هغې باندې د زړه نه پښیمانه شو. د امي سړي توبه خو ډېره اسانه ده. کم کارونه چې کوي په هغې باندې به د زړه نه ستومانه شي چې دا مې کړي دي، غلط مې کړي. آینده دپاره به عزم وکړي کلک چې د نن نه پس به زه دقه ګناهونه نه کوم او دا نیک کارونه به کوم. دا به کلک عزم وکړي. به چې دا دوه کارونه یې وکړل د ده توبه چې هغه وشوه هغه الله قبلوي. یو به توبه وباسي، دویم کار به څه وکړي؟ آمنه، عقیده به برابر کړي، عقیده به د توحید کړي، د یووالي د الله تعالی، صرف د یو الله به منم او د یو الله تابعداري به کوم او د یو الله عبادت به کوم. هر قسم حالات را باندې راځي اواز به صرف یو الله تعالی دی. دریم کار وعمل صالحا، نیک عمل وکړي. نیک عمل څه دی؟ نیک عمل تابعداري د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، د هغه په تابعدارۍ باندې روان شه، بس دقه نیک عمل دی، هغه ذریعه د ثواب ده او د نجات ته. نو فعسى ان یکون من المفلحین، خامخا دی به د کامیابو نه چې دا درې کارونه وکړل، توبه یې وویستله، عقیده یې برابر کړه، عمل یې په طریقه د پیغمبر کړ، چې دا درې کارونه وکړل بس دا کامیاب دی. د کامیابۍ دا مختصره نسخه ده. په ویلو کې اسانه ده خو په عمل کې ګوره ګرانه ده. ویلو کې اسانه ده، درې ټکي توبه وباسه، عقیده د توحید کا، تابعداري د پیغمبر وکړه. 10 سکنډه پې هم نه لګي، خو دا اوس په عملي زندګۍ کې راوستل دا مشکل دي. دې د وجې نه عملي زندګۍ ته سوچ او په هغې کې په دې خبرو باندې عمل. ویوم ینادیهم، په هغه ورځ چې اواز به وکړي دوی ته الله، فیقولو نو ورته به ووایي ماذا اجبتم المرسلین، څه جواب ورکړو تاسو پیغمبرانو ته، څه قبولتیا کړې وه تاسو د پیغمبرانو. فعمیت علیهم الانباء، پټ بشي په دې باندې خبرونه، یومئذ په دغه ورځ، فهم لا یتساءلون، نو دوی به د یو بل نه تپوس نشي کولی. فاما من تابه، هر چې هغه څوک دی چې توبه وباسي، وآمن او ایمان راوړي، وعمل صالحا عمل وکړي نیک، فعسى ان یکون من المفلحین، قریبه ده چې شي دی د کامیابو نه.